أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 160. مخکنا واقعات د موسی علیه السلام را روان دي. اوس په دې آیتونو کې الله تعالی په بني اسرائیل باندې چې کوم انعامات کړي وو هغه بار بار قرآن مجید کې ځای په ځای باندې د موجوده وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم یهودو هغه ته بیا بیا بیانول او صرف د دې د وجې چې دا خلک ایمان راړي او اسلام کې داخل شي د خپل پلار نیکه باندې چې ولا کوم انعامات کړو نو به ورته یادول دا مې د سرخه کړي و دا انعام مې در باندې کړو دا مې در باندې کړو دا مې در باندې کړو او لدې د وجې چې د ایمان راړي او څنګه چې مخکنو خلکو ایمان را نړو بیا په تکلیف او عذاب کې گرفتار شول دا واقعات الله تعالی بیانې هم د دې لپاره واقع داسې و موږ مخکې ویلو چې بني اسرائیل د فرعون نه راخلاص شو او بحر قلزم باندې راووتې د اوږده واقعه وه په خپل ځای مو تفصیلا ویلې وه دی میدان تیه ته ورسېدل چې میدان تیه ته ورسېدل نو دی خو چونکې لږ خو نو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د 12 زامنو نه بیا 12 غټې غټې قبیلې جوړې شوې وي چې کله د موسی علیه السلام په نگرانۍ کې دی د مصر نه راتلل نو د 12 زامنو اولاد د 6 لکو ته رسېدلی وو 6 لکه بني اسرائیل وو دا د موسی علیه السلام سره په سمندر باندې راپورېوتل نو چې کله میدان تیه ته راورسېدل نو لږ خو نو چې یو ځای کې به کینی د سفر لاندې به کینی یو هموار میدانو نورو اوبه نه وې خوراک نه و کوټه نه وه هېڅ شی نه و نو بني اسرائیل خامخا د انساني ضرورت دی چې دی سخته نه برداشت کوي نو اوبه د انسان دپاره ضرورت دی اوبه غواړي خوراک غواړي دغه رنګې کمره غواړي چې د نور نه پټ وي د باران نه پټ وي نو دی مطالبه وکړله لومبۍ مطالبه سې وکړله چې یا موسی علیه السلام موږ له اوبه پکار دي څه به کوو څاروي دي انسانان دي سکل پکار دي کپړې دي هر څه چې دی د اوبو یو ضرورت دی موږ ته نو موږ له د الله تعالی نه سوال وکړه چې الله تعالی موږ له د اوبو انتظام وکړي نو په دې آیت کې الله تعالی لومبۍ خو چې موږ دی په 12 ډلو کې تقسیم کړل هر قبیلې خپل مشر خپل لیډر خپل چې دی نو نګران هغه په نگرانۍ کې هر یو خپله قبیله و 12 قبیلې بیا د هغې نه پس موسی علیه السلام دعا وغوښتله او الله پاک ورته وی دا کاڼی په ګټه باندې ووهه امسا ورسره خپله به هغه امسا چې په سمندر کې ډوبه کړې وه سمندر پرې ودرېدلی و هغه امسا چې د فرعون مخې ته ویشتې وه الله تعالی ترې اژدها جوړه کړې وه نو چې امسا باندې ګټه ووهله الله تعالی د هغې نه 12 چینې روانې کړلې د اوبو او بیا دې ځای کې ورپسې فرمایي چې 12 قبیلې وې نو 12 چینې الله تعالی 12 ګودرې روانې کړلې نو قد علم كل اناس مشربهم هر یوې ډلې به خپل ګودر پیژندو مختلف مثال کې طور پر مختلف لختي 12 لختي نو چاپېره قبیلې پاتې کېدلې نو هر یو ډلې ته یو خپل لختې تللی و او بل لاړې روانې شولې او هغوی خپل ګودر پیژنده چې زمونږ به دغه دی ته نو ځکه چې بیا پردي ګودرو ته ځې پردي لختي ته ځې نو هلته به هم راشي لږ خو نو دلته به هم راشي نو بیا به دې مسلې جوړېږي نو هر یو ډلې خپل لختي ته خپل ګودر ته چې ته نو تله اوبو دپاره او د خپل استعمال اوبه به چې دی نو هغه د خپل ځان دپاره څکلې هم راوړلې به هم الله تعالی د دې دپاره د اوبو انتظام وکړو
دې کې فرمایي فانبجست منه 12 عینا چې جوش و د دې نه یو 12 چینو او په لومبۍ سپاره کوي فانفجرت روانې شوې. نو دا دواړه ممکن دي، دواړه داسې ممکن دي لکه مثال کې طور پر چې دی نو دا د ټینکۍ اوبه چې راځي، پیپ کې اوبه راځي، نو لومبۍ چې انسان هغې نه کنیکشن اخلي نو کډه ورته وکړي، نو چې څنګه په هغې کې سورې وکړي نو فوري طور یو پوره روانه شي د هغې نه په تیزۍ سره اوبه ځي، ورو ورو هغه بره راځي، نو هغه ځای ډکېږي او بره ځي خو بیا منځته راځي، نو چې ډک شي که نه نو بیا هغه لاندې دغه سوري کې د هغې نه اوبه راوځي خو جوش نه واخلي، بس اوبه جمع کېږي یو طرف ته نالی غونته کې ځان له وکړي او روانې شي. نو لومبۍ کې فانبجستو چې دې جوش و او چې کله هغه اوبه هغه ځای کې ډکې شوې نو فانفجرت 12 چینې ترې چاپېره روانې شولې. دویم نمبر خبره د سوري وه چې کور نشته او نور دی، تیز نور دی، دا به څنګه ژوند تېرو، زندګي به څنګه تېرو؟ نو الله تعالی وی انعام مې در باندې بني اسرائیلو دا وکړو وظللنا علیهم الغمامه، د وریځې سوری مې در باندې وکړو. دا اکثر چې تیز نوري او د ښکلې وریځ د پاسه راشي او تا ته هغه طرف ته ښکاري چې نور دی او تا باندې سوری دی، دا ډېر خوند کوي. نو د وریځې سوری یخ هم وي، الله تعالی پې داسې سوری وکړو چې نور ورته څه وی نه، څو وریځ چاپېره نه وریځ راله او د دې بني اسرائیلو د پاسه ودرېدله، نور پې نه لګېدو. ورپسې څه فرمایي خامخا د بل ځای نه رالو، نه دوکان شته نه پټۍ شته او نه ځان سره وړي دي پیسې، خوراک به د کم ځای نه راځي، دا به څه کوو؟ نو الله تعالی وی تیار مې راولېږل، څه مې وکړل وانزلنا علیهم المن والسلوى، ملدان او ترنجبین من او سلوا چې ورته ویلی شي دا الله تعالی د دې لپاره مهیا کړل، د لرې نه به راتلل او دا داسې وو لکه چې دوی بني اسرائیلو به رانیول نو دوی به تښتېدل نه، ولې الله تعالی دوی له راوستي وو، خو بس راو به یې نیول او دغه رنګ حلال به یې کړل او ځان له به یې ریته کړل. دا ترنجبین چې ورته ویلی شي من دا داسې د خوراک یو شیزو په دې پاڼو پورې د ونو پورې به لګېدلی و او دوی به چې کله زړه وشو نو دوی به لاړل او ځان له به چې دی نو هغه راوشو که وبه یې خوړل. هغې کوم الله تعالی دوی ته وی چې ګورې ځان دپاره ذخیرې مه کوئ، بس چې کله مړه کېږي خورئ، هغې کوم دوی نافرمانۍ شروع کړلي. ورپسې فرمایي کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکو نه هغه چې ما در کړي دي تاسو له، دا ټول رزق من او سلوا تیار دي. دوی څه چلو کو؟ دوی موسی علیه السلام ته کېناستو په مړه ځان او په دې ترنجبین خو زموږ نه راووتېدو، هر وخت یې سهار او ماښام بس دا دې نور څه نشته، موږ له پیاز پکار دی، موږ له اوږه پکار ده، موږ له دال پکار دی، موږ له دا پکار دی، لومړۍ سپاره کې موږ ویلو موږ له دا پکار دي او موږ چې دی نو بس سهار ماښام بار و ټایم به دا خورو. نو الله تعالی ورته وایي څه وکئ، مخامخ کلی دی، ښار دی او داخل شئ دې ته، تاسو ته به دا هر څه میلو شي. ناشکري به دې کې ډېره وه. نو الله تعالی وایي ما دله پاک رزق درکړو ولا ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، من ظلم نو کړی خو دوی په خپله ځان له دا شی خوښ کړ چې موږ له دا دنیاوي کارونه دنیاوي شیزونه پکار دي. نو په دې واقعاتو کې په دې آیت کې الله تعالی چې په بني اسرائیلو باندې کم انعامات او کم احسانات کړي وو هغه د هغې اولاد ته ذکر کول چې ګوره دا د انعامات مې په هغې کړو، بیا هم هغې ظالمانو چې دی نو زما خبره نه منله او په خپل ځان باندې په خپله ظلم وکړو او چې دی نو دا هر شی چې دی نو د دې پکار خو دا وه چې د دې انعاماتو یې شکریه ادا کړې وي، نو شکریه یې ادا نه کړله، الټه په دې باندې تنګ شو. وقطعناهم جدا جدا کړل موږ دې 12 اسباطا په 12 ډلو کې، اممن په 12 ډلو کې. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، نو د هغې زامنو بیا یو 12 قبیلې الله تعالی د هغې نه جوړ کړې غټې غټې قبیلې. واوحینا الی موسی، وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه، کله چې اوبه غوښتلې د نه قومه قوم د ده، ان اضرب بعصاک الحجر، دا چې ووهه په دې امسا خپله باندې دا کاڼې، فانبجست جوش وخو منه د دې کاڼي نه 12 عینا 12 چینو. قد علما په تحقیق سره پیژندله کل ناس مشربهم هر یوې ډلې مشربهم ګودر خپل، وظللنا سور وکړه موږ علیهم الغمامه په دې باندې د وریځې، وانزلنا او نازل کړه موږ علیهم المن والسلوى په دې باندې من او سلوا.
کلو خورئ من طیبات د پاکو د ما رزقناکم چې ما درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نو کړی منګه ولکن کانوا انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم وکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تو زمونږ نه راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله دا نفس ته مو قبول منظور کړي، یا الله دا ویل اورېدل مو قبول منظور کړي، یا الله دا عمل توفیق را نصیب کړي، یا الله زمونږ د دې قرآن سره محبت نصیب کړي، په دې مو عمل نصیب کړي. څومره بیماران دي یا الله شفای کامله نصیب کړي، کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله صحت ولا ورکړي. څومره بې روزګاره دي الله د حلال روزګار ولا ورکړي، د حلال روزګار ولا ورکړي. پریشانه مصیبتونه ختم کړي، یا الله دشمنه ختم کړي، یا الله هر کور کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله ماشومان نارینه زنانه ټول دینداره کړي، یا الله دا محله دا کلی یا الله په دین باندې آباد کړي، بېدیني ته ختمه کړي، یا الله بېدیني ختمه کړي، یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله ته زمونږ حافظ